بارہ کے نازل شعر دا تفسیر معالم التنزیل را نقل کرے دا خبر ذکر کئی کہ قال بعض اہل الحق الاستقامت على ثلاثة اضرب کہ بعض اہل حق فرمائلی دی کہ استقامت پر دری قسم بانے استقامت پر دری قسم بانے نمبر 1 استقامت باللسان یو استقامت پجب بانے استقامت بجبی دویم نمبر و استقامت بالجنان دویم استقامت دزلدی اور دریم چلے و استقامت بالنفس دریم استقامت بنفس فالاستقامت باللسان آغا استقامت چی پجب بانے یاد جبی سر تعلق ساتھی آغا داری چی المداومت علی کلمت الشہادتی چی پا کلمہ دا شہادت باندی استقامت نکاروا پجب باندی کلمت شہادت وائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خودی باندی ہمیشہ والے استقامت پجب داری چی ہمیشہ والے دی پا کلمی دا شہادت باندی والاستقامت بالجنان او استقامت پزر چلے المداومت علی صدق الارادت دا ہمیشہ والے دی پا ارادی دا صداقت بان والاستقامت بالنفس او استقامت پا نفس سر چلے اغدادی چی المداومت علی العبادات دا ہمیشہ والے دی پا عبادات و طاعات دا مولا جل مجدد وقال بعضهم او بعض داسے ویلی کہ الاستقامت باربعۃ اشیاء استقامت چلے دا پا سلول سدون سرد الطاعت فی مقابلت الامر طاعت پا مقابلی دا امر کرے یوش دویم والتقوى فی مقابلت النہی اور دویم تقوی پا مقابلی دا نہی کرے درہم چلے والشکر فی مقابلت النعمت شکر پا مقابلی دا نعمت کرے والصبر فی مقابلت المصیبت اور صبر پا مقابلی دا مصیبت کرے اس فرمائی وتمام هذه الاربعه باربعه اخرى اور اتمام د دې سلور سيزونو په نور سلور سيزونو سره تمام والے د دې سلور سيزونو په نور سلور سيزونو سره تمام الطاعه بالاخلاص اتمام د طاعت په اخلاص سره وتمام التقوى بالتوبه او اتمام د تقوا په توبې سره وتمام الشکر بمعرفت العجز او اتمام د شکر په معرفت د عاجزۍ سره چې عاجزي انسان پیژني وتمام الصبر بالانقطاع الذنوب پر چې دا په انقطاع یعنی دا نکولو په ګناهونو سره چې انقطاع د ګناهونو راوړي دې ته صبر وایي چې سړی د ګناه نه صبر شي لکه روزي ته صبر وایي چې انسان د فراز پاک شهوات نه صبر شي یا صبر دې ته وایي چې مصیبت راغی او تا صبر نه کار واخیست او چې انسان ځان د ګناه نه منع کړ رکاوټ راوست انسان کې وکړ دې ته صبر وایي
دا خو د امام نصفی رحمت الله تعالی علیہ بیان. اوس امام ابن سمرقندی رحمت الله تعالی علیہ چې دا ډېره لویه هستي تېره شوې د تنبیه الغافلین کې په دې باندې ښکلی بحث. قال الفقيه ابو الليث رحمه الله، ابو الليث سمرقندی رحمت الله تعالی علیہ فرمایلی دي، خیال دې کنه خی چې علامة الاستقامة ان يراعي 10 اشياء فريضة على نفسه. امام ابو الليث سمرقندی رحمت الله تعالی علیہ فرمایي چې علامت د استقامت دا دی چې د لسو سکونو خیال ساتل دي او بزان باندې فرض ګرځول. الله سکونو د دې خیال ساتل دي او دا په خپل ځان داسې ګرځول دي لکه فرض. دومره اهمیت لري. دې مبارک فرمایي چې اول دا لسو ته حفظ اللسان من الغیبة، د خپل ژبې حفاظت کول دي د غیبت نه. خپله ژبه د غیبت نه محفوظه ساتي. لقوله تعالی، د وجه د دې قول د الله تعالی جل مجدونه چې ولا یغتب بعضهم بعضا، ستاسو بعضې د بعضو غیبت نه کوي. دا د رب الجلال فرمان دی، دې دلیل شو، ثبوت شو. والثاني او دویم نمبر الاجتناب عن سوء الظن، دویم ځان ساتل د بدګمانۍ نه، د ګمانونو نه ځان ساتل. لقوله تعالی، د وجه د دې قول د الله تعالی جل مجدونه چې اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم. ټول علماء طلباء ویږي ورباندې چیرې ځانونه وساتي د دې ګمانونه بشک باندې ګمانونه چې دي هغه ګناه. والثالث دویم نمبر الاجتناب عن الصوفیة، دریم نمبر ساتل دي بل ګورو د مسلو د خندا، بل ګورو ټوکې مذاق کول، مسخرې کول، د هغې نه ځان ساتل. لقوله تعالی، د الله د دې قول د وجې نه چې لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. الله جل جلاله فرمایي چې مسخرې دې نه کوي یو قوم په بل قوم پورې کېدی شي هغوی د دوی نه ډېر بهتر وي. والرابع او څلورم نمبر غض البصر عن المحرمات، سترګې ښکته کول دي د حرامو څیزونو، هغې ته التفات نه کول، د هغې نه ځان ساتل. لقوله تعالی، د وجه د قول د الله تعالی جل جلاله نه چې قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. الله تعالی جل جلاله فرمایي مؤمنانو ته وفرمایئ چې خپل نظرونه ښکته کړي. هغه ته یاد. والخامس پنځم نمبر صدق اللسان، پنځم په ژبه رښتیا وایي. لقوله تعالی واذا قلتم فاعدلوا، نو دا ټول په آیتونو سره ثابت، دا د رب الجلال وینا. والسادس شپږم نمبر الانفاق فی سبیل الله، شپږم په لاره د الله تعالی جل جلاله کې خپل مال خرج کول. لقوله تعالی، د وجه د قول د دې قول د الله تعالی جل جلاله نه چې انفقوا من طیبات ما کسبتم. الله جل جلاله فرمایي تاسو خرج کوئ د پاک د هغه چې تاسو د حلال وګڼئ، د هغې نه د خدای د رضا لپاره خرج کوئ. خو من تبعیضي ټول مال به انسان نه خرج کوي، بیا به بل ته محتاج شي. نو مما